تاسو وایئ که نه چې دا ډېر خلک دي چې هغوی کنځي او حقیقت دی چې دا شیخ صاحب د دې شهادت نه پس اوس هم د هغې پلیټفارمو نه کنځل کېږي کومو پلیټفارمونو چې مخکې کېدل چې یو سلسله شروع شوې وه د پي ټي آی د طرف نه ښه صفا وینا کوم صفا خبره کوم د تحریک انصاف د طرف نه دا یو دغه شروع شوي په شیخ صاحب پسې چې ده پسې به تصویران د هغوی په بل شکل باندې به لګېدل کنځل به کوټ د کنځلو باره کې تاسو وایئ چې هغوی له جواب زمونږ جواب د هغوی ته زمونږ خاص کر د طلبه کرامو د طرف نه چې کوم جواب دی هغوی ته زمونږ خاموشي دا زمونږ تهذیب دی دا زمونږ او هغوی تهذیب د هغوی په کنځلو کې د هغوی هغه پرورش ښیي د هغوی هغه تهذیب ښیي د هغوی هغه شکل د هغوی هغه جوسه هغه هغوی په خپل شکل کې ښیي موږ له دا دغه پرورش کړی دی چې موږ په خاموشۍ باندې د هغوی هغه کنځل دا په ځان باندې وزیر اعلی راغی په کال چې په تقریر کې ویلو کنه چې معذرت کوو هغې خو کلو تصویرونه راځي چې د بلې پارټۍ خو نه دي کنه یاره جې نشي ویلی هغه مکمل بس که زه درته صفا خبره وکړم نو هغه هم د دې ځایونه ګیر دی که خان صاحب وغواړي که نه هغه دله په 2 منټو کې لکه خان صاحب دې راوستې صرف د دې دپاره دی چې ته زما د ازادېدو دپاره د دې نه مخکې امین ګنډاپور و هغه یې راوستې د دې دپاره چې ما ازاد کا نه شو ازادولی هغه یې لر کړو تاسو به لږ وخت کې ووینئ چې دې منډر کړي د دوی قیادت په یو ځای باندې نه ودرېږي موږ هسې موږ به د فیلډ مارشل صفتونه نه په دې ډېر خلک د کنځلو د وجې چې کوم کسانو د ریپیټ مارشل صاحب په باره کې زغملی دي شي که نه او هغه نو زه هغه د سره پاکستاني نه ګڼم زه اوس هم دا آواز لګوم او د دې نه مخکې مې هم دا آواز لګولې چې فیلډ مارشل سید آصف منیر صاحب زنده‌باد پاکستان پاینده‌باد ګرانو کتونکو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب حوالې سره دغه احتجاجي جلسه د وفاقي او صوبایي حکومت نه غوښتنه چې قاتلان دي موږ له زر تر زر راکړي په زرګو خلکو په دغه احتجاجي مظاهره کې په سور ترک نور چې 3 بجې شروع شوې وه او اوس ناوخته مازدیګر مونځ نه وروسته چې کوم دی نو هغه ختمه شوله نو په دې اخله باندې د دغې خلکو خبرې اترې تاسو هم واورېدې خو د شیخ صاحب حوالې سره هر چا سره یو خپله قصه پرته ده د پېښور مومند خلک هم په دغه کې شامل یو او دې کې 400 تاجرانو چې کوم دی نو بغیر ساوازه ټول دکانونه بند کړو او دغه جلسې ملګرتیا کړې وه په دې باندې هم خبرې اترې وشوې چې خلکو هغه وخت ولیده چې هغه صحابه چې شهیدان شوي او یو پکې د اوبو اواز وکړي هغه اوبه چې کوم دی په قطار روان وي چې یو ته رسي نو بل پکې وفات شوي وي دغه شانته 400 خلکو یو مثال قایم کړ چې دغې خلکو له اوبه شربت خوراکونه او دغه مېلمنو یې کومه ستاینه وکړه نو په هغې باندې هم خبرې اترې وشولې یو شمېر تقریرونه وشو او په دغه تقریرونو کې په دې باندې هم خبرې اترې وشوې چې زمونږ د دې امن چغې نه غلطه پیدا مه اخلئ یقینا جمعیت علما اسلام د پرامنۍ یو مثال ورکړ خو چېرې نه غوښتل نو نن به 400 کې حالات ډېر خراب وو ځکه چې دغه علما خپې بلې خپې د جامع نعمانیې نه په منډه 400 هسپتال ته راغلي دي خو علماو چې کوم مثال قایم کړ ماضي کې هم قایم کړی دی خو نن هم د امن دپاره خو دا د بلې پارټۍ او داسې یو لوی شخصیت شهید شوی وي نو پته نه چې څه حالات وو خو دغه چې کوم دی نو ډېر د ستاینې کردار دی اوس ریاست له پکار ده چې د دوی دغه جذبات رو نه پارلی شي او دا قاتلان چې کوم دی نو دا مخې ته راولي دا پښتون ډیجیټل لپاره علب خان شیرپو 400